خو زما دپاره چې کوم دی ډېره د افسوس خبره دا ده چې کله د دې خبرې خبر په سوشل میډیا باندې راغی د میډیا په ذریعه باندې دا خبر بریک شو 21 تاریخ باندې دا کار شوی 8 ورځې په درمیان کې تېرې شوې وې 8مه ورځ باندې دا خبر میډیا بریک کړ چې دغسې چل شوی دی او وزیر اعظم دا چې کوم دی دا سفارش کړی دی او خلکو په مسلمانانو کې یو بېچیني پیدا شوه نو دلته کې قوم چې کوم دی بیا په منځ کې تقسیم شو زما له ډېر افسوس راشي په هغه قوم باندې چې خورسجي د چا د برکته ایمان د چا د خاطره ملو دی اسلام د چا د خاطره ملو دی په قبر کې به څوک په کار راځي په ورځ د محشر به څوک په کار راځي چې کله ترنه دا ټول خلک وروستو شي نو بیا به هم د ده دپاره څوک ودرېږي چې کله غیرت په هغه نبي باندې د هغې موقع راشي او بل طرف ته د ده پارټي راشي د ده رهبر راشي د ده قاید راشي نو دی ډایرکټ کوم دی د حضور علیه السلام لمن پرېږدي د حضور علیه السلام دامن د رحمت نه ځان لرې کي او ډایرکټ شروع شي د خپل قاید د خپلې پارټۍ او د خپل مشر دفاع شروع کی داسې قوم چېرته ما نه لیدلې دا د ډېرې لوی تباهۍ آغاز دی چې یو قوم د حضور په ختم نبوت باندې تقسیم شي چې په کومه مسله کې زما جانان فرمایلی و چې دې کې دوه شرمخان دوه چیلم جګړې نشي کولی دا زما د عزت او د ناموس مسله دومره واضحه ده نن قوم راولګېده په حقې مسله کې اختلاف شروع کو او دا زه چې کوم دی مبالغه رایي نه کومه دا زه سیاست نه کومه دا زه چې کوم دی د چا د مخالفت د وجې نه یم لګیا دا ټول قوم ولیده چې کله خبر بریک شو چې داسې چل شوی دی نو یو قوم هغه و چې هغې چې کوم دی وی چې دا خو ډېر غټ کار وشو او دا خو زمونږ مشر چې کوم دی دا چل وکړو دا خو یې دا چل وکړو لګیا شو د هغې فضایل یې شروع کړه د شاملېدو فضایل یې شروع کړه او چې بیا وروستو په سباله باندې پته ولګېده چې نه لا منظوري نه ده شوې د میډیا خبر چې کوم دی تر دې حده پورې خو ټیکو چې منظوري لیږلې ده خو منظوري شوې نه ده نو واپس چې کوم دی بیا د نه شاملېدو خبرې شروع کړې چې نه او دا میډیا غلطې وایي دا میډیا افواګانې خورئ او دا میډیا داسې نه دي شامل شوې مې مخکې خبره ټیک وه که اوسنۍ خبره ټیک ده که مخکې تا په شاملېدو باندې فضایل بیانول او اوس په نه شاملېدو باندې بیانوي نو مطلب دا دی چې ستا په سینه کې عشق او محبت د مدینې منورې د جانان نشته ته په حب عمران کې لیونی شوې ته د خپلې پارټۍ په محبت کې لیونی شوې او تا په خپلې پارټۍ کې تر دې حده رسېدلې چې د حضور د عزت او د ناموس خبره هم تا وروستو پرېښوده نو چې کله په دغې قبر کې دې کېږي تا نه به دا ټول خلک واپس راشي نو که تا غلامي د مدینې منورې د جانان کړي نو په قبر کې چې د په کار راځي والله که د دې قایدینو غلامي د په کار راشي په قبر کې به د غلامي د مدینې منورې د جانان مبارک په کار راځي تسلیم کړه دا خو ټولو دا خبره تسلیم کړه چې او د وزیر اعظم د طرف نه دا سفارش راغلی دی اوس ماله جواب راکړئ چې کله وزیر اعظم د قادیانانو چاپلوسي وکړه د قادیانانو په حق کې خبره وکړه د قادیانانو په اقلیت کې د تسلیمولو خبره وکړه او د کمیشن کې د شاملولو خبره وکړه او دا څومره خطرناکه خبره ده دا دومره خطرناکه خبره ده چې سبا به تا سره په اجلاس کې یو ځای باندې قادیانان هم ناست دي د چا چې شکلونه مونږ لیدل نه غواړو د چا نه چې مونږ د خپل کور سپیم لرې ساتو څوک چې مونږ د ځناورو د خنزیرانو نه بدتر ګڼو څنګه د چا باره کې چې مونږ وایو چې ځناور هم د حضور د ختم نبوت چې کوم دی څه کړې ده د هغې گواهي کړې ده یو عربي راځي او د باندې نه راځي په لستوڼي کې ورسره سمساره ده حضور په وړاندې چې کوم دی اچوي او هغه حضور ته وایي ووایه چې که دا چې کوم دی زما په دغې لستوڼي کې څه دي که دا گواهي ورکړي چې ته د الله رسول یې زه به ایمان راوړمه جانان مبارک چې کوم دی هغه سمسارې ته مخاطب کیږي او فرمایي ورته څه ورته وایي وایي یا دوبو ای سمسارې د سمسارې نه جواب راځي لبیک و سعدیک یا رسول الله حضور ورته فرمایي من تعبدو د چا عبادت کې سمساره جواب ورکوي الذي فی السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي البحر سبیله زه د هغه چا عبادت کومه چې د هغه بادشاهي په ځمکو اسمانونو کې ده بیا ورته زما جانان مبارک فرمایي یاد رب من انا اے سمسارې زه څوک یمه سمساره جواب ورکوي فصیح زبان باندې بلیغ زبان باندې انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین ته د الله جل جلاله رسول او خاتم النبیین ستانه پس بل نبی نشي راتلی افسوس خبره دا ده